الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د حج طریقه کار شروع. پرونی بیان کې د حج اولنۍ ورځ بیانو چې هغې مینا ته تللو او مینا کې چې کوم اعمال د هغې دپاره کولو هغه بیان شو. نن دویمه ورځ د اختر چې کله دا چې هغې ته عرفات ویلی کېږي، چې د عرفې ورځ ده، نهمه ذوالحجه. په دې ورځ باندې به حاجیان د سحر مونځ په مینا کې وکړي او د سحر مونځ کولو نه بعد په زوره باندې به تلبیه ووایي، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملک لک لا شریک لک. دا تلبیه به په زوره باندې وایي او د مینا نه به روان شي عرفات په طرف باندې، او درود شریف به پیغمبر علیه السلام باندې وایي، او چې کومې دعاګانې ورته یادې وي هغه دې په زړه کې ځان سره وایي او د عرفات ته د روان شي. عرفات ته تلل د حاجیانو دپاره دا دویم فرض دی. دا تلل که چېرته لاړ نه شي نو د حاجیانو چې کوم دی حج نه قبلیږي، ځکه دا فرض دی، دا رکن. چې هلته لاړ شي نو هلته به د ماخصم او د مازدیګر مونځه د عرفات په میدان کې وکړي، او د عرفات میدان نه بعد چې کله د مازدیګر مونځ یې وکړو د مرخاته په طرف باندې به نارینه او زنانه ټول ودرېږي او دعاګانې دې غواړي. به پیغمبر علیه السلام به درود شریف وایي. چې کله د مازدیګر نور ډوب شلو، د ماښام ټیم داخل شلو، د ماښام ټیم داخلېدلو سره دا خلک به د عرفات نه وځي او لاړ به شي د دې ځای نه مزدلفې ته. نو د مزدلفه کې به د ماښام او د ماخوستن مونځ په یو ځای باندې ادا کړي. دا مونځ به مزدلفې ته رسوي، په لاره کې به دا مونځ نه کوي. نو دغه اولنۍ ورځ د عرفې وه چې په عرفه کې به دغه عمل کوي چې یو مازدیګر د غرمې او د مازدیګر مونځ به په عرفات کې وکړي، د مازدیګر نه تر د نمر ډوبېدو پورې دغه ټیم به د قبلې په طرف نارینه او زنانه ټول ودرېږي، دعاګانې به وکړي، به پیغمبر علیه السلام به درود شریف وایي. چې نمر ډوب شو د دې نه بعد به دا خلک بې مزدلفې ته ځي. نو دا نهمه ذوالحجه وه. انشاءالله لسمې ذوالحجې چې کومه مزدلفه کې شپه ده د هغې اعمال به انشاءالله آینده بیان کې ووایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.